نو د مدینې منورې په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی شوی ما سره کور دی 1200-1300 صفحات دی ورکې تاریخ المدینة المنوره لوی کتاب دی په دې کې یو واقعه نقل کړې ډېره ښکلې واقعه ده تاسو یې لږه په شوق باندې واورئ حضور پاک علیه السلام دا قبر مبارک چې دی دې د پاسه دننه دې د پاسه یو کاونټره ناسته وه کاونټره پېژنئ دا صرف دې دپاره ته چې ایښی یې که نه او که نه کاونټره ناسته وه دا د مدینې مفتیانو اجتماعي یو کتاب لیکلی کاونټره ناسته وه لږ وخت یې تېر که دا کاونټره مړه شوه او ښکته را پرېوته چې کله د دوی مبارکو قبر سر را پرېوته نو مفتیانو علماو خپل منځ کې مشوره کوله چې دا خو بهر راویستل پکار دي خو دې دربار ته به ځي څوک های های دې دربار ته به ځي څوک دا څه معمولي دربار دی که تاسو سوچ کړی دی واقع له راځمه وزیر اعظم لوی وي که نه وزیر اعلی گورنر دا لوی عهدې دي دې چې کله تاسو ځئ نو یو خادم به ناست وي او تا ته به وایي چې وزیر اعلی صاحب سره به داسې میلاویږي وزیر اعلی صاحب داسې راوځي وزیر اعلی صاحب سره به داسې کښېنې هغه په دې ټایم باندې ملاقات کوي نو د غټ سړي د دربار آداب څوک بیانوي لاندې سړی وړوکی ورکوټی چې مرتبه کې کم وي دا قانون دی د پیر صاحب آداب څوک بیانوي پیر صاحب په خپله باندې وایي چې زه مجلس له درځم ما ته پاڅئ جواب خو راکړئ که نه پیر صاحب خو نه وایي خو یو مرید ورسره راشي هغه سالکین او مریدین وایي ګوره پیر صاحب احترام پکار دی نو د غټ سړي آداب څوک بیانوي ښکته ورکوټی او چې کله د امام الانبیاء علیه السلام مبارک خبره راله الله د تمامو کائناتو طریقې جدا کړې الله غټ دی الله لوی دی رسول الله مبارک د هغې په مقابله کې ورکوټی دی بنده دی اگر چې بنده دی خو چې کله یې دربار آداب بیانېږي صحابه پرېږده خدای پاک په قرآن کې په خپله د هغې آداب ذکر کړي دي دا خو هغه در دی دې ته به څه څوک دا کاونټره به څوک راوباسي علما کېناسته مدینې منورې مفتیان وایي وی دا څه وګرځئ په مدینه منوره کې هغه کورنۍ وګورئ چې هغه د ګناه نه پاک وي دا اوسني چې کوم آلات دي د ګانو بجانو دې نه یې کور پاک وي او د هغې کورنۍ 5 یا د 6 کالو ماشوم د لاس نه راونیسئ او د مزار مبارک ته وردن نه کوي نو دی به دا کاونټره روباسي خلک وګرځېد یو خاندان داسې پیدا شو چې هغوی بلکل د دې جدید آلات او ګناهونو نه هسې پاک خاندان د هغې ماشوم 6 کالو هغه یې د لاس نه راونیو او رایوست امام الانبیاء علیه السلام جنګله مبارک ورته کولاو کړه ورته وایي چې بچیه لاړ شه دا کومه کاونټره چې پرته دا بهر راوباسه هغه ماشوم چې کله لاړو وخت یې تېر که چې بهر راووتو په لاس کې کاونټره ده خو بدن یا لړزېږي ګبراو دی جاړي خلک ورته وایي بچیه ولې څه چل در باندې وشو جاړې ولې هغه ماشوم ورته وایي او خلکو یو خبره درته کومه زه ورغلم او بهر ترې نه راووتم ما ته پته ده والله رسول الله حی ای خلکو واورئ زه د الله په ذات درته قسم خورم چې رسول الله ژوندی دی مبارک ژوندی دی نو ته څوک یې 1400 کاله پس د 2 ټکو خاوند مړه زما به څه شي علمي د نن سبا د مولا به څه شي علمي او بیا خبرې زمونږ او ستاسو د سرکار عالم په ذات باندې عقیده بچ وساتئ عقیده بچ وساتئ ترجمونه بے ځای ځای درسونه ځان وساتئ والله العظیم چې صحیح عقیده
زمونږ د اولیاو د دربار نه میلاویږي صحیح دین دا زمونږ د اولیاو د دربار نه خلک زکه راشئ دلته کې دی راشئ